نفقات ته نفقې جمع ده او نفقه مو پښتو آسان الفاظو کې د چا خرچه په چا باندې لازم ده دی معنا ده. اوس پوه شو لکه سړی ودو کې خو د ښځې خرچه په خوان لازم شو که نه هغې ته دپاره زندگی وقف ته 24 غنټې تا سره کور کې پاتې کېږي نه هغه مسایل دي تفصیلي مسایل دي او دا زموږ اکثر د ملګري چې جرګې کوي نو بیا هغې کې ورته پریشاني وي چې یاره د ښځې خرچه په خوان لازم ده که لازم نه ده بیا سټامپ پیپر کې لیکل کوي لانجې کونجې جوړي نو ورته سوچ کوي. د نفقې یعنی د خرچ حکمت څه دی مشروعیت د دنیا کې چې څومره دا نظام چلیږي دې کې استحکام اعتدال او توازن ساتلو لپاره الله تعالی د انسانانو ډیر زیات ګڼ شی حقوق او فرایض په یو بل منځ کې پیدا کړي دي. پهلا نمبر باندې یک ماشوم د خپل کمزورتیا وجینا او د ضعف وجینا نورو ته محتاج وي نه الله رب العزت د مور پلار په ځکه مینا واچوله او هغه باندې دغه خوراک لباس او رهائش د په غي ذمہ داری باندې واچوله. یو شی دا شو چې ورکوټي مشوم ولا کومه خرچه ده په پلار باندې لازم ده. بیا چې کله ځوان شي خپل ضرورت پوره کول د خپل ذمہ دار دی مور پلار ذمہ داری نه ده د سره سره د بیا واده وکي نو خپل خزه کور ولا او اولاد اندسه مور پلاری بوډاګان شي دغه چې کم اخراجات دي دغه بوج هم په دې او باندې راشي او یو خاندانی نظام په تحت زندگی تیرول وجنه نور کم قریبی رشتہ داران دي دغه هم دې طرف ته نظر شي چې کې دې شي موږ سنان تعاون وکي لکه هر سړی نه خپل ترور او یا ممی اور یا مور طرف نه ترور پلار طرف نه ترور دا یو نظر ستی د سړی نه چې کې دې شي د ښه کاروبار د ښه روزګار د ماته سره کی نو نورو د توجه محور وګرځيږي. شریعت په اصطلاح کې خزه اولاد مور پلار او نور رشتہ دارانو لپاره خوراک لباس او رهائش ذمہ داری پورا کول دیتا نفقه ویل کیږي او دی آسان الفاظ روټي کپڑا مکان کما نارا بوټو لګولي 1970 کې صحیح ده روټي کپڑا مکان او د روټي کپڑا مکان دا خوند په زمینی خپل خزې ته پورا کوي خو بس پته نشته غدان چا دا غوته ورکړو چې د درې شیزونه یاد کړه شریعت هر چاته لازم کړي نه غدان عرب لګولي و چې زبر د روټي کپڑا مکان هر پاکستانی ته ورکوم اخی ورخو نه ګوښه کوم غیم نه واخستو ها نن دا پاکستان تباہ او برباد دی په بهرحال بس ورکوا چا بس اوس لګیا کی. نفقه اصطلاح کې څه ته ویل کی شریعت په اصطلاح کې خوراک لباس اور رهائش انتظام کول نفقه ده. النفقه هي الطعام طعام خوراک والکسوه کپڑا والسکن اور کور ورکول دا درې شیزونو ته نفقه ویل کی. نه چې دا لفظ نفقه وای بس تاسو ته فورن به دا راځي چې خوراک لباس اور کور نفقه نه دا شیز مراد دي او کزوی چې خرچ نه خرچ کې بیا د درې وړه مراد دي صرف غنه پیسې مراد نه ده ها. اور حنابو په نسبت باندې دا چونګي انسانانو سره د تعریف خاص دي خوده کې انسانانو سره سره حیوانات هم داخل دي صحیح ده. حیوانات مولي ذکر کو چې سړی دي توتی ستلې دی یا کونترې ستلې یا بل څه دغه بیا تنظیم کول هم پکار دي دا نه چې درې درې ورځې وږي خپل د سخان ته پروت وي ٹھیک ده کنه غیب بیا خیال ساتي. اور دغه رنګي زمکه چا ده اغي سیراب کول یعنی غي ته اوبه ور کول دا هم نفقه کې راځي خدا لازم نه ده. یو سړی د خپل زمکه ده کاروانده کې ټیک ته وکني کې نه چاور څه کار ده خو کا کاروانده وکړه د پټه باندې وبور کې نه دا نفقه کې راځي. د نفقه اسباب څه دي یو سبب خدا دی زوجیت خزه او خوند نه خوند باندې د خپل کور ولا خرچه دا لازم ده. دویم قرابت خپل کې رشتہ داری خپل وي اور دریم ملکیت دیو جن علامه شامی رحمت الله علیه وی چې د کور ولا خرچه نفقه د خپل خپلوانو نفقه یعنی خرچه اور د غلامانو نفقه اور د سره سره حیوانات اور جمادات حیواناتو کې مارتو چې کم زناور ته کور کې ساتي د دیو خرچه اوچتول لکه مثال په تور باندې ګرمۍ کې خوته غوا غوي می خبر په پټي ته وبسي وخښ نوي نو آسان وي خو ژمي کې خو خنوي بیا به تسکه نغې د خوراک تنظیم کول د استازي مداري د غي سره ظلم نه کوي. اور جماداتو کې د پلاټ وغیرہ چې کم ازمکه ته د پکې داخله ده. ټول نړومبه انسان باندې د خپل ځان نفقه خپل ځان خیال ساتل دا واجب دي ضروری ده. ولی انسان په خپل خرچه په خپل باندې اوچتي او خپل ضرورت په خپل باندې پوره کی. ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ابدا بنفسک خپل ځان نه ابتدا وکا او بیا څه فرمایي فتصدق علیها صدقه په خپل ځان باندې وکا خپل ځان باندې خرچه کو غونډه ورځ ټول مرساګو ته پروتي چې څوک دا پوک در کی بیا پروتي لګ ځان باندې خپل حالاتو مطابق څومره د جیب وي وسطي غي مطابق ځان باندې خرچه کول د شریعت اجازه کړي. فاین فضل شیء فلاهلک
که بیا ستا د خپل ځان نه څه پیسه زیاته شوه هغه په کور والا باندې ولګوه. فإن فضل عن اهلک شیء، که بیا ستا د اهل و عیال نه ښځو بچو نه څه زیات شو ففي ذي قرابتک، بیا چې تا کم رشته داران دي په هغو باندې خرج کړه. فإن فضل عن ذي قرابتک، او که بیا خپلو خپلوانو نه د خرچه زیاته شوه فکذا وهکذا فهکذا وهکذا، نو بیا چې نور کم مستحقین موجود دي هغو ته ورکه. شم ګاونډ کې غریبان خوار غریب یې هغې ته ورکه. خو ابتدا د نفس نه ده، اول خرچه به په ځان باندې کوي. اور وجه دا ده چې د انسان کم وجود دی دا د الله طرف نه امانت دی په لاس کې، اور حتی المقدور څومره پورې د دې طاقت وي د دې صیانت د دې حفاظت په دې باندې واجب دی. اور شریعت کې د دې ډېر زیات مثالونه اور نظیر هم موجود دي. خپل جسم خیال ساتل د امانت دی پہلا نمبر میں دی. دویم نمبر باندې د کور والا خرچه یعنی کورواله نفقه، اور غو وجوب د قرآن نه ثابت دی. سورہ طلاق آیت نمبر 7 لینفق ذو سعت من سعته، پکار دی چې وسعت والا د خپل وسعت مطابق په کور والا باندې خرج کی. یو دویم ځکه په سورہ بقره آیت نمبر 233 کې الله پاک بیا اعلان کړي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، په پلار باندې د دې کور والا خوراک اور د دې کپڑا د رواج اور دستور مطابق ور باندې واجب ده. بیا اور دریم ځکه الله پاک اعلان کړي په سورہ طلاق آیت نمبر 6 کې اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم، یعنی چا تاسو چې کمی کور والا دي د خپل وسعت اور د طاقت مطابق هغه ته کور ورکي، اور دې د پاره چې هغه کې پاتې شي چې کم ځکه خپل پتی کیږي ما غزه کې کور والا ځان سره پاتې کی. دانا چې خپل حالت هیتابات کې د پلازا خسي دلته پروتي او د یو جوړه جوړه کړی دا ترپال د لګول دیغه کې د کور ولا پتی کیږي. دا ظلم دی. خپل کم ځای کې پتی کیږي ځان ته کم شیخ خوخي غو کور ولا تا خوخي. البته یو خبره کې دې شي مخکې نه شي غدل د ذهن کې یاد ساتي زمونږ دلته جوائنٹ فیملی سیستم دی. 15 شترونه دی ټول په یو ځای، بیا 15 ماما زمن غام په یو ځای، بیا 15 شرونه غام په ځای وي، نتر زمن کاکا زمن ماما زمن به یو غجل جوړ یو نه. شریعت دا وی چې کم سړی وس رسیږي ځان ته کور بلکی دا ښه خبره ده. ورساسي بلیږي بیا په ټوپک بل شي، دوه درې پیتی کې بیا بیل شي، جرګي منس کې ناس. پلار کمال دا دی چې په خپل ژوندۍ کې هر بچی ته خپل حصہ ورکړي، ور دي بچی دا واخله او دا د کور شو کاروبار خپل خپل باندې ودري. دا پلار کمال دی. او تنویر رحمت الله علیه تعالی کلی خو مو خو چې اتفاق دی کنه، اتفاق نه ورسته غول جوړي ته بچی ټوپک نه غزي کلی ولم بیل کې شرمولي. نو مشترکه خاندان کې بعضی وخت کې مجبوری وي خاندان نشي بیل کولای. اوس مثال په تور باندې 15 شپږونه یې ټول دوبۍ کې دی، یو په دل پاکستان کې دی، اوس یې ټول د بیل کو نه کور ولا بخیال سوک ساتي. نو مشترکه خاندان کې گنجائش تا دی، خیر دې پدې کېږي دلته خو هغه کې دا چې پردې خیال د ساتي نه کې حکم دا دی چې کم کور ولا کم حد پورې ځ خپل پردې خیال ساتي شي، الته پردې خیال ساتي او کور د مشترکت اور باندې چلی. اوس که خزه دا وی چې نه ماته بیل کور برکه دا زما شری حق دی، نه شری حق یاله جوړیږي چې خوند خو وس رسیږي کنه، او که خوند خو خور پړک دی الله د ساګو وس نه رسیږي سبن شي روړل کوته تورته ماته بنگلا جوړه کنه کم ځنه جوړیږي. نه خزیتان دا قتل پکاري چې ما خوند څومره وسات دی، هغه وسات مطابق د خوند بیا مطالبه حق جوړیږي. خو دې کې گزاره کول پکار دي او چې وس رسیږي بیا بل کول په پنجابیان بیا زنده باد خان تاسو یې ولي چې ودو کې د چې کملګری تبلیغ کې تللی دوی ته پته ده پنجاب کې چې ودو ورته وکی بس ورکوټه کوي دکان ورته واچي په پلاورتي دا د دکان دی دا کاروبار دی دا کور کې بیا ګیر نه کم بندر بچي ورسته ځان د ټینشن نه جوړي. بس مو واغه وخت پرې دا زوی په سر باندې رخصتې وي چې سونه پورې یا دوبۍ ته نه لاړ یا خپل روزګار نه یا چې خپل خونی ولاړ. ټیک ته پلار سي مدرسته خو بلوغ پورې ها بلوغ پورې چې بچي بالغ نه وي هغه وخت پرې چې بالغ شي بیا خپل کار دی ها. اباځي بازي ماده ټلیفونو کې مور پلار ماته ودنه کې معلومه ده سمره دی 25 ما خو دا بي خو بس کومور پلار د تکید در سخی ګړې کني مور پلار باندې لازم نه دی. خو بس مو پښتون سوسایټي دا بس مور پلار څنګه کې دا شی پروت دی چې دا بچي وده کول دا سما سي مدري ده. دا بات کې رسیدي مې بیا نور باس کو خدا ما سي یو ټچ درته در کو صحیح ده کنه. شریعت په بینو کا سو خفقيږي کا خوشاليږي ټیک ده کنه. حق خبري دا قران حديث کې رزق نه کوم کنه چې ما مخ ته پروت دی خدا دا قران حديث نه بیانوم کنه. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حجۃ الوداع په خطبه کې فرمایلو ولهن علیکم کسوتهن ورزقهن بالمعروف. اے سړو پتا سو باندې خپل کوروالا او یعنی خزو د رزق خوراک سکاک او د غی لباس په خې طریقې سره د رواج مطابق تاسو باندې لازم دي تاسو به د دې خیال ساتي. او بل ځکه یو حدیث کې راغلی دی چې یو سړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه عرض وکړي یا رسول الله
خزي په خاوند باندې څه حق دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایلو چې کله غا خپل څه خوري ما هغه شی د کور ولته ورکی او چې کم لباس پلا چی هغه لباس د کور ولته واچي. څه مطلب؟ تا ځان د سوټه خسته 3000 والا نو کور ولته 3000 سوټ والا خپل ځان د 3000 خسته غدا 1000 والا راوړي چې یو ځلی وینځي بیا ونه دغه جوړي بل څه جوړي نه، خپل چې کم ځان کم شي ځان ته خوخیغه اخی ته هو. او دا روایت سنن ابن ماجه نقل کړي کتاب النکاح کې. اندغه رنګي د کور والا یعنی د خزي خرچه په خوند باندې دا واجب ده، د اجماع د امت اجماع ده او په دې خبره اتفاق دی. او عقل هم دا تقاضا کوي چې خزه چونکې د خوند د حقوق وجنه کور کې ځان بند کړي دي، بار پیسې نه ګټي، کمای نه کوي، کاروبار څه مثال مصروفیت نشته دی، نو بیا په کار دادی چې د غي د خپل ځان کور کې ایسرول وجنه خوند باندې بیا لازم دي چې د دې خرچه پوره کړي. اوس دا خزه د دې نفقې د وجوب لپاره سبب څه دی؟ نو احناف په نسبت باندې نکاح صحیح یعنی صحیح نکاح وشي د غي وجنه د دې خزه په خوند باندې د حقوق ادایګي دا په خوند باندې لازمه ده. او غي چې خپل ځان کم کور کې ایسر کړي دي د غي وجنه نفقه هم په دې خوند باندې واجب ده. او په دې باندې ډیرو مسایلو دارو مدار دي مخکې راځي. نه د خزي خپل ځان کور کې ایسرول وجنه د خوند باندې چې کله نفقه واجب شو نو بیا برابر خبره ده کله خزه مالدار وي او که غریب وي. اور دا خرچه په خوند باندې لازمه ده. ګوره که خزه مالداري و بیا به خوند ورته خوراک راوړي، او که خزه غریب او بیا خو ورته اسی راوړي. اور دین علاوه چې نور کم دي، مثال په تور باندې اولاد دي، مور پلار دي یا خپلوان دي، دا غي نفقي وجوب د پر شرط او د غوي غربت دي. یعنی تا باندې د ماما یا د کاکا یا د تروزی یا ماما زوی خرچه در باندې لازم نه ده شریعت اعتبار سره، ګناګار نه کنه د ورکوله. خو چې غي محتاج شي نه بعضو صورتونو کې فقها دا وایي چې غي ایسوګ نشته، معذور دي، بیمار دي، به پتا باندې خرچه لازمي. خو نور حالت کې احتیاج ته قتل پکار دي چې غریب محتاج دي نه بیا غي ته خرچه ورکول پکار دي. نو پهلا شرط پکې دا دی چې د خزي او د خوند په منځ کې نکاح صحیح وي. کچري نکاح فاسد یا نکاح باطل بیا نه نفقه نشته. لکه مارته پرون ویلو چې نکاح بل ورځ چې نکاح فاسد څه ته وي، نکاح باطل څه ته وي، هغه دوباره ویلو ضرورت نشته. نکاح صحیح د بعد کدا خوند خپل کور ولا نشری ضرورت پوره کی هغه د بعد طلاق رجعي ورکی، طلاق رجعي درته ما ویلو، یا طلاق باین ورته ورکی، یا خلع وکي، یې قصید منس کې جدای راولي. نه چې څومره پرې د خزه عدت کې وی د دې نفقه یعنی خرچه هم په خوند باندې واجب ده. برابر خبره ده چې کور ولا حامله وي او که غیر حامله وي. یعنی عدت کې چې د کله کور ولا په کور باندې ناسته وي درې میاشتې دې دوران کې هم د غي کور ولا خرچه د په خوند باندې واجب ده. دریم دا چې که خزه چری دسی وی چې هغه سره یعنی کورواله د جما قابل وی اور یعنی بلوغ ته رسیدلی وی، یا دسی چې بلوغ ته نه وی رسیدلی خو دسی عمر ته رسیدلی ده چې هغه قابل شهوت ته اور یا د جما قابل وی. امام یوسف رحمت الله علیه په نسبت باندې د دې عمر چې 9 سال نه کم نه وی اور سنه خدمت کولای شي اور غیر سره د انس قابل وی یعنی مینه قابل وی، نو هغه چې کله د خوند کوړه منتقل شي نه بیا په خوند باندې دغه نه نفقه واجب ده، اگر چې په الحال غین خپل شری ضرورت نشي پوره کولای. مسلې خلاصه ده چې سړی د ډېر کم عمر جنې سره نکاح وکړو، هغه خپل شری ضرورت شپې نشي پوره کولای، خو د دې کور خدمت کوي، نور خیالي ساتي اور غره غلی د دې سره کور کې محبوس تا کو بل مور پلار کور کې پرې خې دغه تا د پر کور تر غلی ده، نو بیا هم په خوند باندې نه نفقه د خرچه واجب ده، خوند ورته خرچه ورکی. ولی خزي خو بس دا قرباني وکړه چې ستا کور تر رااله کنه نور سکه. سلورم نمبر باندې دا کچره د خزي طرف نه سمانع موجود نوي اور اغه نه غي موجود د خوند غي نه خپل ازدواجی یعنی کم شری ضرورت غنه شي پوره کوله، نو اور دی خزي خپل ځان خوند ته حواله کړی وي اور د دې کور ته هم رغلی ده اور د سیمنس کې مانع موجود نه دی، بلکې خوند خپل باندې د رخصتی اور د انتقال مطالبه نه کی بیا ور باندې نفقه واجب ده. څه مطلب؟ یو نکاح یو ځکه وشو اور هغه ورته دا وی چې د جنې ستانه کا شوې دی مونږه کور ته درولو د مطالبه نه کی نی درغواړي نی د رخصتی مطالبه کی، خود دی وجنغه الته کې کور ته ناس نکاح ارس شوی دی، نه په دې صورت کې بیا خوند باندې نه نفقه واجب ده. اور اندغه رنګي کچره خزه یو د حق جایز حق مطالبه کوي
نو مثال په تور باندې مہر معجل مطالبه کی نه هغه وخت پرې د خوان کور ته کنه راتل غواړي په دې صورت کې خوان باندې نه نفقه واجب ده. په مثال باندې ځان پوي کی مہر په دوه قسمه باندې د ما تیر کال تاسو ویلو یو مہر معجل یو مہر مؤجل. یو د عجلت نه دی بل د اجل نه دی. عجلت دی ته وی چې په مغه ټایم باندې ورته ورکی چې دا نن نکاح دی او د مفتی صاحب دا نکاح فارم ډکو دا 1 لک روپے واخله دی د مہر معجل ویلې کی. او یو د مہر مؤجل نیټه کال د بعد 2 کالو بعد یې خزه کلو غړي مونږ به ورکو. اوس شکل د سټامپ پیپر کې یا په دې نکاح فارم کې ولیکلو چې دا 1 لک روپے به زه په دې نکاح په موقع باندې ورکوم او نکاح شو دی خوان د 1 لک روپے خزه ته حواله نه کی. ګوره خزه ته شریعت حق ورکړی دی چې هغه وخت پرې ته دی خوان ته ځان ما حواله کوا چې مہر معجلی درکړی نه. اوس د خوان غلطی ده کنه تا ور سره لیکلی دی نکاح فارم کې یاد وینا کړی چې زب په اول شپې باندې دا 1 لک روپے درکوم اوس نه ورکې نو خزه خدا وس کې و چې نکاح د سره کړی دی پلار پوری پرې دی او دلته غلی اوس ځان نه درکې نه ځان د دیو چې نه درکې چې تاسو سره حق پاتې دی. خو اوس دا خبر ورته نن در کوم سبا در کوم میاشتې دی کې تیرا کړ او د خزه د پلار کور کې دا بیا په دې یو میاشتې خرچه په خوان باندې لازمه ده. ولی چې ته ورته نه مہر نه ورکې نه دی کې د خزه څه قصور دی. بیا د میاشتې خرچه 2 میاشتې خرچه 3 میاشتې څومره غ پلار کور کې ناسته و او تا نه د مطالبه کی چې ما ته خپل مہر راکا بیا ز کور ته درځم نه چې د پلار کور کې څومره دغه میاشتې خرچه ده دا ورته لیږي. ها پوه شئ زما په خبره باندې دغه پښتون ډیر ورسته پاتې دی. ها ډیر ورسته اوس مندل د ډیر د ځوانان ناس وي 50 کال تیر کړي مری کور ولته نه ور کړي او چې خوند وفات شي اول به د مہر نه د میراث نه مہر لري کی دا به خزه تور کی چې دا ستا حق وو ورثه به ورکی دا د بعد نور بیا ورثه او مسکی تقسیمیږي دا دومره لازم حق دی. ها او چې قبر ته لاړې او کور ولته مہر نه ور کړي نه بس لوړې تیارې پرتی دي. ها ځنونه ورته تیار ساتي. 5 نمبر باندې کچره عدت کې د خزه دسی دی خوند اور دی خزی منس کی جدائی راشی دیتا لگ سوچ کوي. کچری قصور د خوند طرف نو ظلم اور جبر د خوند طرف نو اور دا کور والے پلار کور کې ناستا و یا خپل کور کې بیا غون دنا نفقه په خوند باندې لازم ده. اور کچری جرم د خزی طرف نو اور بیا پلار کور کې ناستا و ناشیزه و شریعت په اصطلاح کې ورته ناشیزه وي نه دې صورت کې بیا په خوان باندې د هغې کور والا خرچه لازم نه ده. لکه مثال په تور باندې چې کم د خزې خون منځ کې جدایي رغلی دا د خزې طرف نه رغلی وي خو داسې یو عذر وجې نه رغلی چې غاز شرن حرام نه وي. مثال په تور باندې خوندي عینین دی. عینین تاسو ته ما ویلو چې هغه سړی چې هغه خپل کور والا شرعي ضرورت شپې نشي پوره کولی بیمار دی یا معذوره دی یا عمر ډیر دی XYZ هغه اور یا داسې چې تر لګیا شو د یو جینې نکاح چا سره وتړلو هغه جینې چې کله بلوغ ته ورسیده نو پته ورته ولګېده چې زما خوند دا دی نه شریعت هغې ته اختیار ورکړی دی چې دا خوند ته نه خوښ دی نه ته خپل نکاح ختمولی شي. که چېرې دا نکاح پلار وتړلو یا نیکه وتړلو بیا د جینې ته اختیار نشته. اور که د پلار اور د نیکه نه علاوه دا ماشومه بلوغ ته نه ورسېدلي تره ماما یا مامازو یا کاکازو نکاح تړلی او چې د جینۍ بلوغ ته ورسېد هغه خوند یې خوښ نه و د دې د خیاري بلوغ ویلی کېږي. شریعت دې ښځې ته اختیار ورکړی دی چې دې سړي نه ته خپل ځان خلاصولی شي. دې خبره باندې پوه شي مونږ دلته په زور کو په بدمشیانو باندې ظلم دی. ښه شریعت ورته دا ورکړی دی. نه په دې صورت کې د ښځې د پرانه نفقه سکونه دا دواړه واجب دي. ولې دې کې ښځې څه ګناه نشته که نه ټیک ده. خاوند بیمار دی د هغې شرعي ضرورت نشي پوره کولی پلار کور کې ناسته ده نو خدا خرچه بھی خوند برداشت کی. اور کچره د تفریق سبب یعنی جدائی سبب خوند وو نو کچره سبب شرن ممنوع وو یا غیر ممنوع وو په دې دواړو صورتونو کې عدت دوران کې د خزې کم نه نفقه ده دا په خوند باندې لازمه ده اور دا به برداشت کی دا به اوچتای. کم صورتونو کې په خوند باندې نفقه واجب نه ده یعنی خزې حق نه جوړیږي. پهلا نمبر کې خزه مرتد شي الیاذ بالله لا دین کی ٹھیک شو. اهل سنت والجماعت بل مسلک تلاړه مذهب تلاړه چې مرتد شو کوم ورځ نه مرتد شو خوان باندې خرچه نشته. ولی چې کله خزه مرتد شو نه د خزه خوان خپل کې نکاح ختم شو غي خزه پاتې نشو نه چې خزه نه ده پردو خزه ولا خرچه څوک نه مني کنه او نه څوک منل شي. دیم یو خزه د خپل بنځایاز وی سره دس یو کار وکي شهوت ولا یو فعل وکي چې غي وجنه خپل خوان باندې حرام شي دي ته حرمت مسارت ویل کی د ماته واست ویلو یو سړی د دوه ودونی کړی دي اور یو خزینه کم زویو د دویمه خزه لګیا شو هغه بل چې کما بنځایا ده 100 کنه ده هغه زوی سره یو څه فعل وکي چې هغه وجنه د خپل خوان باندې حرام شي
نو په دې صورت کې هم بیا په دې خاوند باندې د دې ښځې نفقه لازمه نه ده. ولې؟ خپل ځان په خپله باندې حرام کو، د خپل بنځای زوی سره د بدفعلي ولې کوله؟ نه داسې ښځه که پلار کور کې ناستي دغه نفقه په خاوند باندې لازمه نه ده. دریم عدت وفات، چې کله خاوندی وفات شي او د ښځه کور کې کینی، نه په دې صورت کې خاوندی وفات دی نفقه چا نه رخلی خرچه. اور کته چې نه د خاوند ولا میراث پاتې دی، د مال پاتې دی نه زه خرچه رخلم، نه د ټولو میراث دی. کوم ورځ باندې سړی سترګې پټي کې څه ټایم کې د دې یو روپۍ کې تر دې پورې چې د ګنډلو کومه ستن ده که نه، دې کې هر یو وارث حق دی. او زمونږ دلته دا خلک چې کله سړی مړ شي بیا د مغه پیسو نه خیرتونه ورپسې کوي، پردي سړناګان خیرتوي. دیو جن علماء لیکلي دي چې یو سړی د 3 بچیو نه پاتې شو، 3 وړه بالغ دي، دا که 3 وړه اجازه تو کې چې مونږ پلار دا میراث خیر دی صدقه ورپسې وکړي ټیک دی، خو که دې کې یو نابالغه و دا صدقه حرامه ده، ناجایزه ده. ولې د نابالغه بچي اجازت هم کل عدم دغه په نشته حساب، او ته لګې دغه پیسو سره خیرتونه ورپسې کوي. ځان تکړه که خپله پیسې وګټه، بیا پلار پسې نیکه پسې تر ماما پسې خیرات وکړه، دغه میراث کې خیرتونه کوي، دا کومه توره ده. او زموږ خلک داسې کوي. دلته ما د یوه مسله راغلې وه، غالبا د لختي باندې وه، سړی وفات شوی بیا څه داسې 45-46 لاک سمټینګ داسې پیسې پاتې وي. نه چې کله ورسه ما ته رالو نه ماتې چې د مونږ منځ کې تقسیم کړه، ملخه څنګه تقسیم کړه، څو کسانې خویندې سره راوستي نه وي، صرف نرینه راغلي وو. موږ هسې ښځو میراث ته خدای اسانه کړي، ښه اخرت کې به حساب کتاب کېږي انشاءالله. نو دوه لکه ورنه لرې کړي چې دا دا پلار پسې خیرات دی. نو زه ورته وخت دی وتې ولې خادي ما خو ظالمانو هغه درته تیار میراث پرېښی دی 45 لاک روپۍ، هغه مې اکاونټ نه راواخیستلې، هغه دا میراث دی. دې کې هر ستاسو چې څوک ورسدي ټولو حق دی، ټول راجمع شي که ټول متفقه طور باندې بالغ، ټول بالغ وي، هغې د وایي چې او دا 2 لکه خیرات نه بیا ټیک دی، او که نه دا خیرات خو نه کېږي. نو بعضې خلک وي داسې ښه پردي سړناګان خیرتي چې خبرې به صدقه کړي وي، نه مسلې باندې ځان پوهېږي دا ګناه د حرام پردی مال په خلکو باندې خوري، ثواب خو خود نه ملېږي، زیاتي ګناهګار یې ورباندې. ځان په دې خبره باندې پوهېږي، کم ځای نه پوهېږي مانه بیا تپوس کوي. ښه دا زموږ د سوسایټي معاشرې کې شته، ځکه درته وایم. اور څلورم دا چې نکاح فاسد وي. نکاح فاسد په شریعت کې نشته حساب دی، لکه 2 ګوایانو بغیر ښځه او نر خپله کې نکاح وتړي، یا نکاح فاسد کې عدت کې وي، پته ورته ولګه چې زموږ نکاح نه دی شوی، منځ کې جدایي راغله او ښځه عدت کې ده، خاوند ورسره خاوند کې نه دی، خو بهرحال خپل شرعي ضرورت یې ونه پوره کړی، بیا خو عدت واجب دی، که 3 میاشتې به ټایم تېري، د هغې دوران کې نه خرچه په دې سړي باندې لازم ځکه نه ده چې هغې سره ښځه نه ده. اور 2 نمبر باندې دومره کم عمر وي د جینې چې هغې سره صحبت او د انس قابله نه وي، خو په شرط دا چې خدمت هم نشي کولی، بیا په دې خاوند باندې د هغې ښځې خرچه نشته. 8 نمبر باندې ښځه ناشیزه وي، نافرمانه وي. دا مسلې باندې لږ ځان پوهېږي. ناشیزه شریعت کې نافرماني ته وایي، داسې ښځه وي چې د خاوند خبره نه مني. هغې کې یو دا هم دی چې خاوند ورته بار مه وځه، پرده کوه، پرده نه کوي، یا ورته بار ما ته په اجازه نه بغیر مه وځه، بیا وځي. دا ټولې ناشیزه کې راځي. ښه ځان پوهېږي، یعنی ښځه نافرمانه وي. شریعت په اصطلاح کې ناشیزه هغې ښځې ته ویل کېږي چې هغه یو جایز حق نه بغیر د خاوند کور نه بار پاتې کېږي، یعنی پلار کور کې ناسته ده اور څه د شرعي جایز حق نه بغیر هیڅ نشته وزر، بس پلار کور کې ناسته ده. دا یا دویم دا چې خاوند ایثار کې د خپل کور ته راتلو نه، چې ته به دې کور ته دننه نه راځې. بعضې داسې کورکوله خان شته که نه چې ښځه ورته وځه به بیا بار غریب دروازه ته ولاړ نه څه وزر شته نه څه شته، بس ښځه ورته چې دې کور ته نه رانوځې به دا غریب ګیټ کې ولاړ دی، همدا مینتونه کوي. اور دریم داسې وي چې بغیر د څه عذره خاوند ته په خپل ځان باندې قدرت نه ورکوي، اور خاوند غریب کمزوری وي، هغې نه خپل شرعي ضرورت حصول اور د هغې نه خپل شرعي ضرورت پوره کولو طاقت هم نه لري، نو په دې صورت کې د ښځه ناشیزه ده. اوس په خاوند باندې هغې ته نفقه ورکول واجب نه دي. زما په دې خبره مې پوه شي. 3 صورتونه هم درته دې کې ذکر کړو. 9 نمبر باندې ښځه د څه وجې نه قید کې وي، چاهې هغه ظالمه وي او که مظلومه وي. مثال به طور مې کله کله کیسونه داسې راشي چې زنانه بیا جیل کې واچي، نه چې جیل کې څه ټایم پورې د ښځه جیل کې ده، که ظالمه ده که مظلومه ده، په خاوند باندې خرچه نشته دی. صحیح ده که نه؟ خو بهرحال موږ پښتني یو، غیرت دا تقاضا کوي چې هغې نه نفقه د برداشت کوي. 10 نمبر باندې ښځه چا اغوا کوي، تختوله کیډنیپ شوه، نو چا دې کې د ښځه رضامندي وي او که غیر رضامندي، یعنې ښځه په دې راضي وي که ناراضه وي، خو چا کیډنیپ که اوچته که اغوا یې کړه، نه چې څونه پورې کور ته نه وي راغلي، خاوند باندې د هغې نه نفقه واجبه نه ده شریعت په اصطلاح کې. 11 نمبر باندې ښځه
خپل پلار کور کې مریض وي او د رخصتی قابل نه وي داسې بیماری ورته لګېدلې دی نکاح شوی دی خو داسې بیماره ده چې هغه د رخصتی قابل نه ده نه علامه اسکفي رحمت الله علیه دا ذکر کړي دي چې دې صورت کې بیا خاوند باندې د نفقه خرچه لازمه نه ده خو علامه شمیر رحمت الله علیه وایي چې کچرې د مریضه د ښځه داسې وي چې خپل نفس یعنی ځان حواله کولی شي اور خو داسې یو قدرتي مجبوري وجې نه خاوند کور ته منتقل کېدی نشي نه خاوند سره کور ته نشي تللی نه په دې صورت کې بیا نفقه واجبه ده او که چېرې د بیماري دې درجې ته ورسي چې هغه د خاوند د کور د رخصتي او هلته د تلو بالکل ناممکنه شي نه په دې صورت کې بیا نفقه ورباندې نشته یعنې هغه دا وایي چې ښځې که لږ بیماری او خاوند کور ته تلی شوه خو څه عذر وجې نه نه ځي نه بیا پکار دی چې خاوند یې خرچه برداشت کړي نفقه ورکړي خو که داسې ده چې داسې بیماره ده چې قدرتي طور باندې هغه کې دا پته لګي چې دا ښځه نه ټیکېږي او نه دا خاوند کور د دې رخصتي او د هلته تلل امپاسبل دي ناممکن دي نه دې صورت کې بیا نفقه ورباندې نشته کومه ښځه حج ته لاړه شي هغې نفقه په خاوند باندې لازمه ده که نه ده لازمه که چېرې ښځه د خاوند په ځای باندې نورو محارمو سره حج ته لاړه نو په دې صورت کې علامه اسکفي رحمت الله علیه په نسبت باندې خاوند باندې خرچه واجب نه ده نفقه واجب نه ده برابره خبره که دا حج فرضي وي او که نفلي وي البته که چېرې خاوند ورسره وي نو بیا د کور کومه خرچه ده هغه په خاوند باندې یعنی کور برابر خرچه به ورکړي ګوره د مسلې باندې ځان پوهېږي چې کله ښځه کور کې وي د هغې خرچه کمه وي او چې کله سفر کې وي بیا خرچه څه وي زیاته یو وجه څه ده هغې وجه دا چې کور کې سړی خپل د پخلی کې دي کې ډېر برکت وي خرچه کمه راځي او چې هوټل نه ورته تیاره راوړې نو بیا سړي بربادي ده ټیک شوه که نه نو که چېرې د ښځه خاوند سره سفر کې لاړه حج ته نو بیا هم هغه به ورته خرچه ورکوي خو چې کومه خرچه یې کور کې ورکوله هغه خرچه به ورکوي دا نه چې سفر کې اوس به د سپیشل خرچه وي چې کومه خرچه یې کور کې وه مثال کور کې ورته 15,000 میاشتې ورکولې نو اوس یې حج په سفر دي هغه 15,000 به ورکوي زیاتول په خاوند باندې لازمه نه دي سفر اعتبار سره به نفقه ور باندې نه واجبېږي البته امام یوسف رحمت الله علیه فرمایي چې که چېرې حج فرض و او خاوند نه علاوه بل چا سره یعنی خپل محارمو سره لاړه نو بیا چې کومه خرچه کور کې ورکوله هغه خرچه به ورته سفر کې هم ورکوي ولې هغه په نیز باندې حج فرض حج دپاره تلل دا هم یو عذر دی او خاوند به خرچ بعضې ټایم کې وي داسې خاوند حج یا بیمار دی یا تلی نشي یا معذوره دی یا ړوند دی یا ګوډ دی او کور ولې ټیک ټاک وي چې زه حج ته ځم او پلار کور طرف نه ورته پیسې میلاو شي نه چې ځي لاړه دي شي خاوند ته پکار دی چې خرچه د ورته ورکوي کم وس مطابق وي اوس دا چې خاوند باندې خو دا لازمه شوه چې خپلې کور والا ته به نه نفقه خرچه ورکوي خو دې کې به چا خیال ساتو کله داسې وي چې ښځه مالداري وي کله داسې وي چې خاوند مالداري وي کله دواړه مالداري وي کله دواړه غریبان وي کله یو مالداري وي کله یو غریب وي هغې دپاره شریعت اصطلاح یو قانون مقرر کړی دی هغه ته زه وایم د نفقې کم بنیاد دی هغې نه مقصد ضروریات پوره کول دي او هغې کې د هرې زمانې عرف او رواج مطابق ښځې او خاوند حالاتو لحاظ ساتلی کېږي او دا بدل وي د دې لحاظ ساتل پکار دي دیو جنا قرآن ویلی دی بالمعروف معروف مطلب دا دی چې رسم او رواج مطابق خپلې کور والا ته نفقه خرچه ورکول پکار دي او دې په باره کې فقهاو ذکر کړي دي چې دې کې به د ښځې او خاوند دواړو حالتونو ته کتلی کېږي پهله نمبر باندې که چېرې ښځه او خاوند دواړه مالداري وي نو بیا د خپلې مالداري مطابق خرچه کوي روزانه د نري غوښه خوري چا ورسره څه کار دی میاں بیوی راځي تو کیا کرے کازي دواړه ښه مالداري دي کروڑپتیان دي لکپتیان دي روزانه نري غوښه راوړي خوري ټیک دی جایز دی ښه دویم دواړه تنګ دستي غریبان دي نو د بیا خپلې غریبي مطابق ورباندې نفقه په دواړو باندې لازم ده بس غونډه ورځ اندي دالو ته پرته دي غریبان ښه او یا ساګو ته پرته دي ټیک شو یا پالکو ته ټیک دی اور دریم نمبر باندې که چېرې دواړو حالات مختلف وي یعنې یو مالداري ښځه مالداري خاوند غریب یا خاوند مالداري ښځې غریبه وي نو په دې صورت کې ظاهر و روایت دی چې د خاوند حالت ته به اعتبار وي که خاوند مالدار و بیا د مالدارو خوراک په کور ته راوړي او که خاوند غریب و بیا به د غریبانو خوراک کور ته راوړي په دې باندې پوه شوي یعنی که چېرې خاوند مالدار و نو نفقه ور باندې واجب وه نو بیا د مغې مطابق خرچه کوي او که غریب و نو مغې مطابق ته کوي اور بعض علماو دا لیکلي دي چې که چېرې ښځه مالداري وه خاوند یې غریب و یا خاوند مالدار و ښځه غریبه وه نه دا د متوسط خرچه کوي درمیانه نه ډېر مالدار والا نه ډېر غریبان والا څه مطلب یو ورځ د غوښه پخي بله ورځ د ساګ پخي هېڅ خبره نه ده
یا د پالک پخې بل ورځ بیا غوښه بیا نه ګوره یو ورځ د مالداري خیال شو بل ورځ د غریبي دا ټیک دی نو دې کې چې کله متوسط ته راشي چې نه ډېر د مالدارو خوراک نه د ډېر غریبانو خوراک نه دا د ښځې او خوند دواړو خیال ساتلی شوی دی کې او دا د معروف چې کم قرآن کې راغلی بالمعروف د هغه بعین هی مطابق هم دی دریم نمبر باندې کچرې خاوند انتهایی غریب و اور کور والے مالداری وه نو بیا به خاوند د خپل وسعت مطابق هغه باندې خرچه کوي نو اوس په کار دا وه چې خاوند متوسط درجې خرچه کوله نه د ډېر غریبان وله نه د ډېر مالدار وله خو غریب ډیر زیات غریب دی شتانه ور سره سو کی نه غریبانو خرچه به دی باندې کی دی کور ولا باندې ماغه پالک تر وړي خوري ده او چې کومه کمی پاتې شو نو موږ ورته دا وایو چې څومره پرې ته مالدار نه وي هغه وخت پرې د غریبي خوراک ور باندې کاو او چې کړه الله پاک درته مال درکو نو بیا متوسط درجه خوراک ور باندې شروع کړه اور کچري خون مالدار او اور کور والے غریب و نبی خوان ته پکار دادی چې متوسط درجه نفقه دغه باندې واجب کړل شي بیا هم مستحب دادی چې اسانه طریقې دا ده چې خزي باندې دا هغه څه خوري چې خپل باندې کم خوري بده اسانه فرموله ده که خپل چرګان خوري نو کور ولا باندې خورو که خپل پالک خوري نه پغې خورو خدا نه چې خپل هوټل کې حالت جمعه خان هوټل کې ناسې کبابونه خوري ولدا د پالکو ګډي رخصي کړي وي اصولم دي صحیح ده کنه غین در باندې حق دی نو دا ګوره شریعت موږ درس بیان کړی دي او داسې خبره شته نه چې دنیا کې مسله وي او شریعت غي حل نه بیان کړي